نو پرون مونږه یو حدیث شریف ویلو چې په هغې کې جبرائیل علیه السلام راشي او هغې کې جبرائیل علیه السلام تپوسونه وکړي د زمونږ د فایدې دپاره، مونږ ته د دین ښوولو دپاره چې نبي صلی الله علیه وسلم هغې کې اخره کې وفرمایي جبرائیل علیه السلام او تاسو ته دین ښوولو دپاره راغلی و. نو په هغې کې مونږ درې څیزونه ویلي چې یو د ایمان، دا درې درجې، یو د اسلام، دویم د ایمان او دریم د احسان. دا درې درجې دي. د دې مثال داسې وګڼئ چې لکه یو کس دی هغه کمیز پرتوګ اچولی دی صرف اور صرف، بل کس دی هغه چې کوم دی نو هغه پې ورپسې کوټ هم اچولی دی، بل کس دی چې هغه ورسره کوټ هم اچولی دی، هغه ورسره ټوپۍ هم اچولی دی، هغه ورسره زبردست بوټان هم اچولی دي، هغه ورسره پرفیوم هغه چې کوم دی نو زبردست پرفیوم لګولی دی او د هغې نه خوشبویې ځي. نو دا چې کوم دی نو دا د احسان مثال دی. اسلام چې کوم دی نو هغه خو مسلمان شو او الله تعالی به هغه ته جنت ورکي چې هغه مسلمان وي، خو چې ورسره مؤمن شي نو د هغه سره انعاماتو کې او د هغې کې چې کوم دی نو نوره اضافه وشوه، د هغه په جزا کې نوره اضافه وشوه، الله تعالی د هغه نه نور رضا شو. او بیا چې هغه کله احسان والے درجې ته ورسېده نو احسان والے درجه چې بیا هغه چې کوم دی نو سپرلیټیو ډګري ده، هغه د ټولو نه اوچته ډګري ده او دغه ډګرۍ نه د پاسه بیا ډګري نشته د احسان د درجې نه. او احسان درجه مونږ پرون ویلې وه چې احسان درجه دا ده چې سړی داسې عبادت وکړي چې گویا چې الله تعالی بالکل مخامخ دی او زه الله تعالی ته ګورم، اوس الله تعالی خالق دی او زه مخلوق یم، زما د ذهن هغه وسعت نشته او الله تعالی علیم حکیم دی، خبیر دی، او الله تعالی چې کوم دی نو الرحمن دی، الودود دی، القوی دی، المتین دی. الله تعالی هغه ټول صفات را یاد کړي چې لکه هغه ذات به زما په ذهن په دې وړوکي ذهن کې څنګه راځي. نو د دې جواب دا دی چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ته هغه ایمان روړه، ته هغه یقین روړه، ته هغه توکل روړه چې په تا باندې کله څه مصیبت راشي او ته وایې چې الله ما سره دی، الله ما ویني، الله زه وینم. او دا لیدل چې کوم دی نو دا یقیني اعتبار سره دی. لکه هغه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه نبی صلی الله علیه وسلم ته عرض وکړو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم بس کله غونډه کې ښکته وکتل نو بس مونږ یې لیدلي کفار نه. نبی صلی الله علیه وسلم ایمان د ټول امت نه مضبوط دی، د صحابه کرام رضوان الله اجمعین نه مضبوط دی او د هیڅ ایمان هغې ته نشي رسېدی. نو د هغې ایمان بالکل په های درجه کې او نو هغې وفرمایل چې ان الله معنا لا تحزن ان الله معنا، تو ما غمګینه کېږه، ان الله معنا، الله تعالی مونږ سره دی. نو چې زمونږ بیا دا ایمان راشي نو د دې فایدې به سي، د دې فایدې به دای چې څه قسمه مصیبت راشي زمونږ به څه فکر نه، څه ټینشن به هم نه، ځکه چې الله تعالی ما سره دی. الذین اذا اصابتهم مصیبة قالوا انا لله و انا الیه راجعون. کله چې هغې ته څه مصیبت راشي، څه پریشانی راشي، څه مصیبت ورته ورسي نو هغې وی انا لله و انا الیه راجعون، مونږ د الله تعالی د طرف نه یو او الله تعالی طرف ته به واپس لوټاویږو. نو دا ایمان چې کوم دی دا به تاسو هر ځای کې، کم ځای کې چې ستا صبر پکار دی دا ایمان به تعالی صبر درکړي، کم ځای کې چې ستا شکر پکار دی دا ایمان به تعالی شکر درکړي، کم ځای کې چې ته پریشان یې څه قسمه مسله ده دا ایمان به هر ځای کې د ستا په کار راځي. دا د احسان درجه ده او مونږ چې کوم دی مونږ د دې درجې دپاره باغدول شروع، مونږ د دې درجې دپاره خپلې زندگی صرف کو. دا به مونږ کې راځي څنګه؟ دا به مونږ کې راځي پریکټس سره، دا به مونږ کې راځي قرآن کریم تلاوت سره، قرآن کریم تلاوت تفکر او تدبر سره. چې ته قرآن شریف تلاوت الله تعالی یو ځای کې اولی الالباب تعریف کوي چې اولی الالباب څه ته وایي؟ عقل والا خلق. د الله تعالی نزدیک عقل والا خلق څوک دي؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، څوک چې الله تعالی ذکر کوي اٹھتے بیٹھتے وعلى جنوبهم اور لیٹتے، ويتفکرون في خلق السماوات والارض، او هغې تفکر کوي، سوچ کوي یا الله پاکه تا چې د ځمکه پیدا کړې ده، تا چې د اسمان پیدا کړی دی،
ويتفکرون فی خلق السماوات والارض، د زمکې او د اسمان په خلقت کې سوچونه کوي، تفکر کوي. نو دا کم خلق دي؟ دا د الله تعالی نزدیک دا اخیار خلق دي چې الله تعالی ورته اخیار فرمای هغوی وی چې لکه ربنا ما خلقت هذا باطلا، دا ته باطل نه دی پیدا کړی. نو چې مونږ د دې درجې دپاره د دې احسان درجې دپاره باغ دوړ شروع کو، او د احسان چې کومه معنی ده، نه احسان ویلی شي کلیوالي ته او نیکی کولو ته، دې ته احسان وي. دا نیکی چې کوم ده نو دا ښکلي، نو په دې وجه دې ته نیکی وي. الله تعالی نه دا دعا ده چې الله تعالی مونږ ټولو کې دا احسان دا درجه مونږ له راکړي. جزاک الله.